نو د قرآن کریم منکرین زیات ستا، له د پیغمبر د رسالت منکرین خو په دنیا کې ستا، لیکن یو کس په دنیا کې داسې نسته چې هغه دې له مرګ څخه انکار کړی وي. نو چې دا یو داسې قطعي فیصله ده چې مرګ راتلونکی دی او له مرګ وروسته بیا پر انسان باندې درې عالمه راځي. عالم برزخ راځي چې قبر دی، عالم حشر راځي چې د قیامت ورځ ده چې یوه ورځ یې 50,000 کاله ده، او عالم جنت او جهنم راځي چې هلته بیا مرګ ذبح کیږي. د جنت او د جهنم په مابینځ کې به الله تعالی مرګ ذبح کی، مرګ به حلال کی. نو که څوک جنت ته داخل سي پر هغه باندې هم مرګ نه راځي، او که څوک جهنم ته داخل سي بیا په هغه باندې مرګ نه راځي. نو چې دا یو داسې قطعي فیصله ده او موږ تاسو ته 3 عالمه ګوري، او داسې عالمونه الله تعالی په قرآن کریم کې فرمایي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنیه. په دنیا کې تر ټولو زیاته له مینې محبت او له شفقته ډکه رشته چې ده هغه د مور و پلار له خپل اولاده سره ده. لیکن دغه شیرین مور و پلار به په ورځ د قیامت له خپله زویه څخه بیزاره وي. نو هلته زوی و پلار ته ګټه نه کوي، پلار و زوی ته ګټه نه کوي، خاون و ښځې ته ګټه نه کوي، ښځه و خاون ته ګټه نه کوي. الله تعالی موږ تاسو ته په دې مختصره زندګي باندې هغه ابدي جنت راکوي، هغه داسې جنت چې په هغه کې بیا مرګ نسته، په هغه کې داسې نعمتونه چې هغه نعمتونه نه سترګو لیدلي دي، نه دماغ سوچولی دی، نه غوږو اورېدلی دي، نه ژبه په هغو الفاظو باندې، په هغو صفاتو باندې، په هغو نعمتو باندې تعبیر کولی. نو د الله رسول فرمایي الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. په تاسو کې ویشار کس کم دی؟ الله تعالی د محمد رسول الله فرمایي الکیس ویشار سړی من دان نفسه چې خپل ځان وپېژندي وعمل لما بعد الموت، او د راروانې زندګۍ دپاره دی نیک اعمال وکړي. د امام محمد رحمه الله په باره کې راځي دا په امامانو کې په 4 امامانو کې ځان ته یو امام دی، خپل مذهب لري. دا هغه شخصیت دی چې ده به د قرآن کریم له یوه آیات څخه په یوه شپه کې په زراو مسائل رایستل، لیکن چې کله یې د مرګ وخت راغلی، د زکندن وخت دی، د زکندن په وخت کې زوی ورته ناست دی، د ده له خولې څخه صرف دا الفاظ وځي لا بعدو لا بعدو لا بعدو. چې کله یو څه حالات برابر سو، هغه زوی پوښتنه ځینې وکړه چې ای بابا جانه چې کله ستا حالات د زکندن حالات دي، په سختو حالاتو کې چې ستا له خولې څخه دغه الفاظ راوځي لا بعدو لا بعدو، ای بابا جانه د دې مطلب چیش دی؟ امام محمد رحمه الله په جواب کې ورته فرمایي چې په دې وخت کې ماته شیطان وایي چې ای محمده ته د علم په وجه راڅخه خلاص وې، ای محمده ستا د علم په خاطر باندې له ما څخه ایمان تیر کو. ګوره شیطان په هغه وخت کې هم دته دوکه ورکوي، هغه د علم اسره یې ورکړه چې محمد به دا خبره وکړي چې اوس زه د علم په خاطر خلاص شوی یم، چې کله دا خبره وکړي زه به حمله باندې کوم. امام محمد په جواب کې ورته فرمایي لا بعدو، یا ای شیطانه ای ابلیسه تر اوسه پورې لا نه یم خلاص شوی، چې تر څو سا په ما کې چلیږي تر هغه وخته پورې له تا څخه نه یم خلاص. الله تعالی و شیطان ته دومره موقع ورکړله د انسان په وینه کې یې دته قدرت ورکړی دی، د سکندن تر وخته پورې دی له انسان سره ملګری وي. نو د امام محمد رحمه الله غوندې شخصیت چې هغه په امامانو کې یو امام دی، لیکن د زکندن په وخت کې هم دا وایي چې لا بعدو لا بعدو، تر اوسه پورې له تا نه یم خلاص شوی، تر څو چې مې سا نه یې وتلی او تر څو چې مې ایمان نه یې تېر کړی.